خو زه بار بار دا دعاګانې کوم چې الله مو د جادو او د جناتو د مسلې نه وساته. د جادو او د جناتو مثال چې کوم دی نو دا د وینو دی، وینه چې په یو اونه باندې ولګي، په یو لرګي باندې ولګي، د بار نه دا مکمل ټیک کاري، خو دننه چې کوم دی دا مکمل خوړل کېږي. دک شان دا د جادو د جناتو چې کوم دی نو مسله ده. الحمدلله هغه خوراکې ته الله شفا ورکړې ده. د دې کور والا وه زموږ خور وه، بس کم نه ما تقریبا 2 لک روپۍ لګولي په دې خلکو باندې، په ډاکټرانو باندې، لکه مزغو ډاکټر له بوزه، کله د سر ډاکټر له بوزه، کله سر ای به وي د مزغو کمزوري ده، دی وجود کې وینه نشته، دا چل دی دا چل دی، لګیا بو که نه دغه مسله وه. نو بس یو خوا بل خوا شکر الحمدلله دلته رالو چې راته وښوله پته رایې کړه، دلته رالو شکر دی سره. چې کم خلک د اعتراض په نیت باندې ناست دي او وایي پیریان کم دی او جادو کم دی، نو د دې هغه چا ته پته لګي د چا په کور کې چې مسله راشي. ما او تا ته پته نه لګي، دې ورور ته پته لګي چې دا غریب څومره ګرځېدلی دی. ډاکټرانو له به بوتله، ډاکټرانو به ورته وي د دې دماغ کمزوري دی، وینې نشته، دا چل دی هغه چل دی. ما ته خلک وایي ته د ډاکټرانو خلاف یې. زه د ډاکټرانو خلاف نیم، زه د ډاکټران زما وروڼه دي، په ډاکټرانو کې دغه کسابانو خلاف. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شفا ورکوونکې ذات د الله دی او د الله په کلام کې ډېر لوی زور او طاقت دی او شفا ده پکې. چې کم مریضان هم زما د عزت راځي الحمدلله هغې ته موږ د الله په کلام باندې علاج کوو، الله ورته شفا ورکوي. دا کم ورور چې تاسو ته ښکاري د دې د کور والا د جناتو مسله وه او دا غریب یې دومره پریشانه کړی دی او زموږ په شان مزدور کار دیاړیمار غریبالان خلک دي، خو ډېر زیات چې کوم نه پریشانه کړي. دلته کې تقریبا یو پیره دوی دلته کې دم لم راوستې وه، خو ما ورته دا خبر وکړه چې وروره خفه کېږه مه، کور مسله دې په کور کې ده، په کور کې د جادو د جناتو مسله ده، و انشاءالله درځم بدله او په کور کې به د الله په کلام باندې علاج کوم او الحمدلله الله برته انشاءالله د الله نه مې دا امید دی انشاءالله الله برته شفا درکوي. موږ بار بار د دې کورونو د چیزونو موږ دا ویډیوګانې په لار کې کوو، خو په کور کې موږ ځکه ویډیو نه کوو چې هغه کور کې زنانه وي، د هغه زنانو د وجې نه موږ په کور کې چې کوم دی ویډیو نشو کولی. دا ورور ته چې کومه مسله وه د دې کور وال ته چې کومه خوراکې وه زموږ خور د هغې ته کومه مسله وه دا برته دې په خپله باندې وایي، او چې څومره فرق یې الله کړی دی دا به هم درته دې په خپله باندې وایي. دا ویډیو پوره وګورئ او مخکې چې کوم دی نو شیر کړئ. کوم ځای نه راغلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ګجرات نه راغلی یم، ګجرات بشخالي نه، او دا شانتې مسله وه زما کور واله وه بیماره وه جناتو پې، او هر ځای ته مې بوتل، چارسدې ته، یو ځای ته، بل ځای ته، زړه مې ستړی شوی دی او ګرځولې مې ده. څو لکه یو 2 پیرې دلته رالم، شکر الحمدلله دلته ډېره شفا وشوه، الله پاک ولې شفا ورکړه د دې تم سره، او ډېره مهرباني الله پاک ته دې له قدر عزت ورکړي. موږ خو ډېر ستړي کړو، زه بېشکه ډېر ستړی کړی وم، زه خو انکاري کړی وم. ډېرې زه کم از کم نه ما تقریبا 2 لک روپۍ لګولي په دې خلکو باندې، په ډاکټرانو باندې، لکه مزغو ډاکټر له بوزه، کله د سر ډاکټر له بوزه، کله سر ای به وي د مزغو کمزوري ده، دی وجود کې وینه نشته، دا چل دی دا چل دی، لګیا بو که نه دغه مسله وه. نو بس یو خوا بل خوا شکر الحمدلله دلته رالو چې راته وښوله پته رایې کړه، دلته رالو شکر دی سره. نور مریضانو ته دا پیغام ورکوم چې خپله تسلي دې وکړي، دلته یې راشي او خپل علاج دې وکړي. دا کم خلک چې اعتراض کوي دې ته څه وایي؟ دا کم خلک چې اعتراض کوي دې په هسې په ناحقه لګیا دي او هسې راپکنډېږي، دک کې نه هېڅ هم نه جوړېږي. هغه چا ته پته لګي په چا چې مسله په خپله راشي، تاسو ته یې پته ولګېده چې په تاسو مسله، او چې په چا راشي هغې ته باقاعده پته لګي او خدای دې پرې نه راولي. چې کم خلک د اعتراض په نیت باندې ناست دي او وایي پیریان کم دی او جادو کم دی، نو د دې هغه چا ته پته لګي د چا په کور کې چې مسله راشي. ما او تا ته پته نه لګي، دې ورور ته پته لګي چې دا غریب څومره ګرځېدلی دی. ډاکټرانو له به بوتله، ډاکټرانو به ورته وي د دې دماغ کمزوري دی، وینې نشته، دا چل دی هغه چل دی. ما ته خلک وایي ته د ډاکټرانو خلاف یې. زه د ډاکټرانو خلاف نیم، زه د ډاکټران زما وروڼه دي، په ډاکټرانو کې دغه کسابانو خلاف یم چې مریض ته مسله یو هغه چې کوم دی ورته نوره مسله یادي. الحمدلله ثم الحمدلله د الله په کلام کې زور او طاقت دی او د الله په کلام یې کور والته الله شفا ورکړې ده. خو مو ته پته نه لګي، مو ته خو صرف اعتراض ته ناست یو چې په چا باندې به څنګه اعتراض کوو، پته هغه چا ته لګي په چا چې داسې قسمه مسلې راشي. خو زه بار بار دا دعاګانې کوم چې الله مو د جادو او د جناتو د مسلې نه وساته. د جادو او د جناتو مثال چې کوم دی نو دا د وینو دی، وینه چې په یو اونه باندې ولګي، په یو لرګي باندې ولګي، د بار نه دا مکمل ټیک کاري، خو دننه چې کوم دی دا مکمل خوړل کېږي.
دک شان دا د جادو د جناتو چې کوم نه مسله ده. الحمدلله هغه خوراکې ته الله شفا ورکړې ده. د دې کور والا و زموږ خور وا کور ته ولاړو په کور کې مو الله په کور کې مو د الله په کلام باندې علاج کو او الحمدلله الله ورته چې کوم نه مکمل شفا ورکړې ده. زموږ ایڈریس دی بغداد پل امیر حیدر خان روड کس کورنا محلہ مسلم آباد مردان. د کانٹیکٹ نمبر دی 0349 55 92 760. دویم نمبر دی 0318 999 81 49.